پیسې جوړ کوم چې دې مدرسې سره تعاون وکړي. دویم دا کوم چې دا ایسفروشو سودخورو او د قبضه مافیا په ضد باندې چې زموږ پشکراوتي قامي جرګې دلته کې یو مشر ناست دی یوسف محمد صاحب زموږ سره تعاون وکړي د خپل ځان سره تعاون وکړي نو الله خوشحاله او وساته ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د ټولو مخکې د راغلو ټولو مېلمنو قاریانو او بیا د دې علاقې د مدرسې سره خوشه د خلکو مننه کوم شکریه یې ادا کوم او دې مدرسې سره چې پاکې څومره خلک اوسېږي د هغوی د طرف نه د مېلمنو شکریه ادا کوم او پار کوم په مفتي قاری روح الله صاحب باندې یقینا چې دا د ده اواز د دې کاوشونو نن د بهر ملک نه چې کوم دی دا قاریان دلته په راتګ باندې موږ ورته مجبور ویو چې د دې مدرسې د الحمدلله تاسو تلاوتونه واورېدل ټولو ډېر ښکلي دا وجود یې راله وبوږنو خو کاش چې موږ به پوهېدي چې موږ قرآن مجید پر ترجمه هم ویلې وي نو بیا به ډېره راله ښه وه خو وجودونه یې راله وبوږنول او موږ هم د دې علما نه اورو چې عمر رضی الله تعالی عنه کله مسلمان کېده نو د خپل خوږ تلاوت چې کوم دی په خوږ اواز یې واورېده دومره متاثره شو چې هغه ایمان وروړو. بیا مننه کوم دلته کې زموږ استاد د پشکراوتي قامي جرګې ضلعي جنرال سیکرټري یوسف محمد صاحب چې خپل دین سره ډېره مینه ساتي او په خپله علاقه کې مدرسه جومات د هغې تابع کړې ده او دلته کې موږ سره په دې محفل کې ناست دی. خو نن خوشقسمته دي هغه خلکه چې په دې مدرسه کې پیسې لګولي دي او دې مدرسه کې منډې ترړې وهلي دي. نن زموږ استاد هغه ډېر خوشقسمته دي چې نن د ټول پاکستان او د دنیا نظر د چېرې په شرقو کې علوم القرآن مدرسه چې مفتي قاری روح الله صاحب هغې ته به نن د مصر نه تنزانیا نه قاریان راځي بېګا د شپې 10 بجې وي او د ګلکرم حاجي صاحب زوی فیض محمد ته مې کال وکړو ما یې سبا زموږ مدرسې ته چې کوم دی نو دغه شانتې قاریان راځي او دغه پوسټر مې ولېږه هغه خط ته حیران شو چې یاره چارسدي ته بیا شیرکو ته چې هغه ټیم کې د اخبار پاڼه بنده شوي او نن الحمدلله په عاج او په مشرق کې په بیک باندې د دې مدرسې دغه خبرونه چلېدلي دي چې نن به دلته کې دغه شانتې قاریان راځي. زه دلته د انتظامي او پولیس والا د دې د علاقې خلکو مننه کوم او زه دا ګڼم چې دا د دې قاري صاحب دغه ښکلی اواز چې نه یوازې دلته بلکې په پښتونخوا کې زموږ خلک روح الله صاحب پوزیشن اخیستي او په دغه اواز باندې د مردان مالکن ډیویژن نو چې د کوم کوم ځای نه موږ ته کار راځي نو د قاري صاحب ستاینه کوي او بیا د قاري احمد پاشا چې د هغه دغه اواز موږ ولې د هغه لپاره دعاګو یو چې د پاکستان نوم به روښانه کوي. زما به خپل کتونکو ته دلته کې چې ناسته کوي دا قاریان چې کوم دي دوی باندې د الله پاک نظر دی نه رڼاګانو نه راځي نه ښکلي ځایونو نه راځي. نن زموږ په دې مدرسه کې تیاره ده ولې چې هغه شانتې سهولت نشته او کاش چې دومره وزدست وي چې دا مدرسه دا په بل رنګ کې جوړ وي چې نن زموږ ټول چارسدي نوم روښانه کوي په ټوله دنیا کې چارسده چې کومه ده یادېږي او بیا تاسیب تنګي یادېږي او بیا شرپا یادېږي او بیا زموږ دغه غریب قاري مفتي روح الله صاحب چې زموږ استاد سرور دی یو عاجز ساده انسان دی په ځمکه راسره کښېني هر ځای کې چې کوم دی نو خو د ده د زرو قدر ویزارګر سره یي به هم تپوس وکړي چې د قاري روح الله صاحب الله پاک ته عزت ورکړي خو الله ورکړی دی او داسې هر قاري ته ورکړی دی دې کې چې کوم سره په دې سټیج باندې ناست دي
نو په دوی د الله نظر دی د دوستان الحمدلله خو خوړله ښې واچوله نو دغه شانتې قاریانو له علماو له به عزت ورکوو او چې الله عزت ورکړی دی نو موږ ولې نه ورکوو نو زما د خپلو وروڼو ته چې دلته کوم ناست دي چې دې ځای نه ځې چې دا مدرسه چې کومه ده چې دغه روژې نه مخکې انشاءالله چې دا نور هم ښکلې وي او دا به د ستاسو په تعاون سره ښکلې کېږي بله چت کې چې کوم دی نو دروازې څه دغه نشته دلته د بجلۍ هغه شانتې سهولت نشته موږ له کوم عزت راکړه دا و میډیا چلی دا میډیا مجبوري ده چې دا قاریان چې کوم دی راوچېږي دا میډیا مجبوري ده دا زموږ مجبوري ده چې اخبار والا ټي وي والا موږ ته تپوس کړي چېرې شرپور ته داسې قاریان راځي نو ډېر زیات خوشحاله یو او په قاري صاحب باندې فخر کوو د دې ځای چې کومه انتظامیه ده او کوم خلک دي او کوم خوشقسمته خلک دي چې په دغه مدرسه کې منډې ترړې وهلې دي زه یو وارې بیا د ټولو راغلو په مننه کوم د دې علاقې د طرف نه او بیا په دې ځای یو دغه میسج ورکوم چې دې مدرسې سره تعاون وکړي دویم دا کوم چې دا ایسفروشو سودخورو او د قبضه مافیا په ضد باندې چې زموږ خوشګراونې قامي جرګې دلته کې یو مشر ناست دی یوسف محمد صاحب زموږ سره تعاون وکړي د خپل ځان سره تعاون وکړي نو الله خوشحاله وساته او دا علما نورو چې په نن شپه باندې وایي صحابو چې کوم دي سل رکعاته نفلونه کول موږ دوه رکعاته نه کول نشو کولی زموږ خو په ایمان باندې ډېر کمزور یو او قاري صاحب موږ داسې موقع راکړه چې داسې یو روښانه رونقه دستوري راله راکړله په الله دې کي چې بار بار راله داسې موقع راکوي زړه م نه کېږي چې دې ځای نه لاړ شو چې ټوله شپه راته دا قاریان لګیا وي او دغه شانتې راته تلاوتونه کوي نو الله دې موږ ایمان ومضمون کړي او الله دې موږ ته دا وس او توفیق راکړي چې موږ د قاریانو علماو سره مینه وساتو ځان ورنږدې کړو زده کړه دې وکړو موږ د دین نه ډېر زیات لرو نو الله دې موږ ته دا توفیق راکړي دغه شعر ویل چې پرې کړې ښه ده دغه جبه په چاړه قصاب حقه خبره چې د زور مخکې کول نه شي ډېره مننه کوم او بهر ګڼم چې موږ دغه شانتې ستر علما قاریان چې کوم دي په دغه شانتې مقرره کې بلل کېدي چې زما د سکول استادان هم ناست دي او زما د جومات استادان هم ناست دي نو د ټولو ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله وم